یو کس وایي چې د صدقې طریقه څه ده او نیت یې څه دی. صدقه چې کوم مال په تا باندې واجب نه دی، د الله په نوم باندې یو شی ورکې، د الله په نوم باندې ورکو، فقیر دی ورکه. او نیت یې څه دی؟ د په دې نیت باندې چې زما رب زما نه راضي شي. یو کس وایي چې په موس کې دی په ګرمه ټوپۍ یا په پټکي باندې تندی پټ وي او سجده کوي، نو سجده کېږي که نه؟ یعنې ټوپۍ په ځمکه باندې راشي نو سجده کېږي. سجده کېږي، البته بهتر دا ده چې تندی دې په ځمکه ولګي، لیکن که چېرې د پټکي ول یا ټوپۍ د ځمکې او د تندي ترمنځ حایله شي نو سجده کېږي. یو کس وایي چې زمونږ مال مشتبه دی مفتیان کرامو د قول مطابق، نو آیا موږ د دې نه زکات ورکوو که نه؟ چې ستا مال مشتبه دی نو د زکات خبرې تپوسونه مه کو، دا مال ټول په سین له وکړه چې حرام دی، یا چا فقیر مسکین ته ورکړه. د دې دا مطلب خو نه دی چې ته یې خوره په زکات یې مه ورکو. زکات ورکو د مال، او مال حرام هغه پرېښول پکار دی. یو کس وایي چې په ما باندې حقوق العباد پاتې دي، بعضې راته معلومات نشته، څه وکړم؟ چې کوم درته معلومات شته دی هغه د خلکو حقوق ادا کړه، د پیسو په شکل کې دي، چا سره د زیاتې کړی دی معافي ترې وغواړه یا ورته وایه بدله واخله. چې کوم درته نه دي معلوم د هغې باره کې څه صدقه ورکه، مال که د سره وي چې یا الله دا فقیر ته ورکوم او په دې نیت ورکوم چې په ما باندې په بندګانو ستا کې د چا څه حق وي ما پورې پاتې وي، نو هغه ته د دې اجر و ثواب ورسې، په دې نیت باندې ورکه. بل هغه په دعا کې یادو چې یا الله زما غاړه خلاصه. یو کس وایي چې د مسجد نه د جماعت نه د وتلو دعا بسم الله والصلات به د سپلو اچولو په وخت کې وي یا مسجد کې دننه، چې کله جماعت کې دن نه دغه وخت کې به وي او بیا به ګس خپه د جماعت نه بهر کې بسم الله الصلاة على رسول الله او اللهم انی اسألک من فضلک، بیا به خپه بهر کې. یو کس تپوس کړی چې زنانه د خپل ماهوارۍ دوران کې درود شریف ویلی شي او کنه؟ او درود شریف ویلی شي، هر ذکر کولی شي، لا اله الا الله، استغفار، سبحان الله، چې کوم ذکر کوي کولی شي. د قرآن پاک تلاوت نشي کولی، مز نشي کولی. یو کس تپوس کړی چې د تکبیر تحریمه په وخت کې لاس کومه پورې اوچتول پکار دی؟ لاس داسې اوچت کا چې د دې لاس د تلو د لاندې ځایونه د اوږو ته مخامخ راشي، دا کټې ګوتې غوږونو ته د نرمو ته مخامخ راشي، دا ګوتې د سر ته مخامخ راشي. نو دا په ټولو احادیثو عمل کوي. یو کس وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث پاک مفهوم دی چې زما د امت مرګ به د کثرت وجه بدنظري وي. د دې حدیث پاک وضاحت وکړي. دغه وخت کې ماته نه دی یاد چې دا حدیث ته وکنه. یو کس وایي چې د ماسپښین د مز وخت شروع شوی دی او یو سړی د اذان نه مخکې 4 رکعاته سنت کوي، نو کولی شي او کنه؟ کولی شي، خو بهتر دا ده چې اذان وشي نو هغې نه پسې وکړي، چې وخت داخل شوی دی نو کولی شي. یو کس تپوس کړی چې خدمت او درود شریف باره کې خلک وایي که چېرې د سړي نیت د ریا وي نو هم الله جل شانه قبلی. دا خبره خطا ده. ریا چې په کوم یو نیک عمل کې رااله نو ریا سره هغه باطلېږي. دا الله رسول فرمایي چې ریا شرک خفي دی، او ریا دې ته وایي چې د خلکو د ښودنې دپاره یې کوي. نو که درود شریف د خلکو د ښودنې دپاره وی نو دا قبلېږي نه، ریا ده پکې. الله جل شانه ته عمل کول پکار دی او الله ته خول پکار دی. یو کس وایي چې موږ د ماشومانو عمر په فارم بی کې او په سرټیفیکیټ کې کم لیکو، دا کم لیکل جایز دي او کنه؟ نه دي جایز. دې کې 2 څیزونه دي، یو دروغ او یو دوکه، او دروغ هم حرام دي او دوکه هم حرام ده. یو کس وایي چې بعضې خلک د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قول نقل کوي چې کوم مسلمان تبلیغ و دعوت کار نه کوي دی و په خیر امت کې نه اوچتېږي. تبلیغ و دعوت نه مراد ستاسو دی؟ که تبلیغ و دعوت نه مراد دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت مخکې بیانو خپل اولاد ته، خپل کور کې نور خلکو ته، که دا مراد وي نو دا د هر مسلمان فریضه ده. او که تبلیغ او دعوت نه مراد بستر اخیستل وي او 40 ورځو ته او 3 میاشتو ته، د 3 چلو ته تلل وي 4 میاشتو ته، دا مراد وي نو دا نه. بل دا ده چې د حضرت عمر رضی الله عنه دا حدیث مبارک ماته نه دی معلوم. دا چې کوم وتل دي نو دا د اصلاح یو طریقه ده، دا شته دی، په دې کې هیڅ شک نشته. او لیکن دا خاص طریقه دومره ورځې تېرولو، دومره د مولانا یاس رحمه الله د زمانې راځي شروع شوي د امت د بیدارۍ لپاره، او دا ټیک ده، جایز ده.
لیکن تبلیغ او دعوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه په وخت کې نه دا غي نه مخکې په نور امتونو کې البته دې امت ته دا فریضه چې د الله د رسول باندې نازل شوی دین نور خلکو ته وړاندې کی کاغه په منبر وی کاغه د محراب نه کاغه په یو لټریچر او رساله کې وی کاغه کتابي شکل کې وی کاغه چرته د بیان په صورت کې وی د عوام په منځ کې دا ټول دغه قسمونه دي دا یو خاص قسم سره تړل نه دی او چې کوم یو سړی باقاعده عالم نه دی هغه ته څومره خبره معلومه ده نه دومره فرض دی په هغه باندې چې هغه خپل کوشرانو ته وخی مثلا د کور مشر هغه په کور کې داغه خزه داغه لونه داغه زامن داغه تربیت په د باندې فرض دی نو دته دومره خو علم شته چې بچي موږ فرض دی تاسو ولې نه کړي پاسه موږ دا تبلیغ دی موږ فرض دی پتا باندې موږ فرشته به ته بالغ لور ته وایا زوی ته وایا هر وخت ته وایا باقاعده دا ستا فریضه ده ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته که یو سړی خپل ځان ته مسلمان وي د مسکی او د خزي او د لور او د زوی دا غي غم نه کوي دی په دې باندې نیولې دي په ورځ د قیامت بدن د پوس کی دا فریضه ده هر چا یو کس وایي چې په خیرات او په صدقه کې څه فرق دی خیرات او صدقه بنده خپل خوړې شي او کنه خیرات او صدقه د عربی لفظ دی او خیرات زمونږ د جبه ټکی خیرات په عربی کې صدقې ته نه وایي بلکې د خیر او د جمع ده خیرات او خیرات هر یو نیکی ته ویل کېږي په عربی کې دا د اردو د پښتو ټکی دی صدقه او خیرات دواړه یو شی دی او صدقې مطلب دا دی چې یو سړی سمال یا شی فقیر ته ورکوي چې زما الله زمان راضي شي بس دې ته ویل کېږي صدقه بعضې د زمونږ د مرګري انکو والا چې یا خارۍ جب جسو کوئی وہ یہ صدقہ ہے اور یہ خیرات ہے اور یہ اللہ واسطے ہے اور یہ فقیر کے لیے ہے نو دا ټول یو شی دی دا الله واسطے او دا صدقه او دا خیرات دا ټول یو شی دی دا الله په نږدې په دې کې فرق نشته البته زکات او نظر او صدقه او هدیه په دې کې فرق شته زکات هغه ته وایي چې ستا په مال کې کومه برخه پتا فرض ده کال کې به یو ځل ورکې دا خاص صدقه ده او صدقه دا نفل وي پتا باندې ورکول فرض نه دي لیکن ته په خپل خوخه ورکې چې زما الله زمان راضي شي او نظر هغه ته ویل کېږي چې ته زما دا کار وشو نو زه به د الله په نوم باندې دومره پیسې ورکوم دا نظر دی دا واجب شو مخکې در باندې واجب نو اوس چې کله کار وشي نو اوس به خامخا ورکې او هدیه دې ته ویل کېږي چې ته چاته د خپل طرف نه ډالۍ په دې بنیاد ورکې چې دا مسلمان زمانه خوشحال شي پلار ته هدیه ورکې رور ته هدیه ورکې گاونډي ته هدیه ورکې خپل عزیز او رشتہ دار ته هدیه ورکې خپل استاد ته هدیه ورکې دا هدیه د ډیر نه خوشحال شي په صدقه کې اول د هغه کس خوشحالول مقصود نه د الله رضا مقصود وي بیا هغه قسم خوشحال شي په هدیه کې اول مقصود د هغه مسلمان خوشحالول وي بیا خدای هم راضي کیږي ځکه چې مسلمان دې خوشحال کو پلار دې خوشحال کو مور دې خوشحال کنه الله هم راضي شي یو کس وایي چې زمونږ نیکه د شپې آیت الکرسی وایي او دا سوچ کوي که چېرې د شپې ما چرته ونه وي نو بیا به زه مرم نو آیا دا خبرې ټیک ته وکنه چې کله نیټه د هغه پوره شي الله جل شانه د ستا نیکه ته عافیت سره اوږد ژوند ورکړي خو موږ ټول به مرو چې کله نیټه پوره شي بیا سړی آیت کرسی ویلی وي بیا هم آیت الکرسی دې دپاره نه ده آیت الکرسی دې دپاره ده چې شیطان تا خطا کوي نه آیت الکرسی د شیطان نه د حفاظت دپاره ده یو کس تپوس کړی چې زما پلار فوت شوی دی هغه وصیت کړی چې زما د وفات نه پس به خیرات کوئ لیکن په هغه وخت کې زمونږ وس نو او اوس تقریبا 15 کاله تیر شوي دي اوس مونږ څوک دا خیرات مبارک وصیت کول دا هم دا لیکن دا یو رسمی شی نن سبا ګرځېدلی دی وصیت دې ته وایي چې کله ستاسو پلار دا ویلی وی چې زما دا مال شته زما په مال کې فلانکي ته دومره نمبر ورکوي فلانکي فقیر دی یا فلانکي غریبانان چې کوم ځای پاتې کېږي یا د فلانکي مدرسې طالبان دي یا فلانکي کونډه ده یا د فلانکي یتیمانان ماشومان دي زما په مال کې دومره زره دومره لکه روپۍ هغوی ته ورکوي دا وصیت دی دا وصیت عملي کول پکار نن سبا چې دا کوم رسمي خیراتونه کېږي چې سړی مړ شي نو بیا درېیمه زیارت
هفته د جمعې شپه بیا درېیمه بیا څلوېښتي بیا دا کوي د دې خیرات په باره کې وصیت کول نه دي پوره کول پکار بلکې د هغه مړي پسې دا وصیت کول دا خیرات کول پکار دي چې ته پیسې راواخله او چرته داسې ځای کې ولګوه چې هلته لګیل په ځای وي الله پاک خوشحالي او نیت دا وکړه چې یا الله د دې اجر او د دې ثواب زموږ پلار ته ورسي که یو ځای کې نهر وو خلک نهر وو او تا هغه پیسې په خولې په باندې وکړو په نهرو باندې اخرې نو دا هم وشو او هغه ته رسیږي لیکن که چېرې دغه رسمي طور سره خیراتونه څوک یادوي د دې وصیت کوي نو دا نه لکه په زنانو کې دا رواج دی چې زنانه بوډۍ شي نو دا په صندوق کې دا نوي نوي کپړې جمع کوي او اچوي یې نه او چې تپوس ته وکړي چې دا نه اچولې وایي چې زه مړه شم نه بیا به خلک وایي چې دومره سپېره وه او صندوق یې تش وګوره پکې څه پریښي نه دي نو دا بیا زما د مر نه پس دا وایي چې ټول خیرات کوي نو په خپل ژوند یې ولې نه خیرات کوي چې د مر نه پس د وصیت مر نه پس چې کله نور څو خیرات کوي هغه بیا کوي یا نه بل تا ته هغه اجر نشته هغه د هغې مال شو چې څنګه انسان مړ شي د خپل صندوق سره او د خپلو کپړو سره تعلق ختم شو درېیمه برخه ورسره شته د وصیت په درجه کې نور د مال نه دی دا د وارثانو دی نو بهتر دا ده چې په خپل ژوند باندې وکړي ستا پلار دی هغه خیرات کول غواړي نو هغه ته پکار دي چې په خپل ژوند باندې بچی زما د پیسو نه دومره پیسې راوالی او دې جومات کې ولګوئ دې مدرسه کې ولګوئ دې فقیر ته یې ورکوئ په خپل ژوند باندې چې کوم خیراتو کې هغه زیات بهتر دی یو کس وایي چې زما زوی شوی دی ما د هغه نوم ایښی محمد زوحان که په دې نام کې څه حرج وي نو بیا دا نوم بدل کړي دا به پرې لږ سوچ کول غواړي چې د دې معنا څه ده دغه وخت کې زما ذهن کې د دې معنا نشته دی مازدیګر وخت کې بیا تپوس یو کس تپوس کړی دی چې په چا باندې زکات فرض شي نو هغه خپل زکات د فلسطین مسلمانانو ته وقف کولی شي یا د یو جماعت په ذریعه باندې د بینک په اکاونټ باندې فلسطین ته استولی شي نو زکات وقف کول خو نشي زکات خو زکات دی هغه د فقیر مال دی فقیر ته یې ورکړه چې فقیر پې قبضه وکړي او آیا د فلسطین مسلمانانو ته ستا زکات رسي که نه د دې ما د پته نشته بلکې بعضې ځایونو کې نن سبا د فلسطین د مجاهدینو چې کوم مسلمانان مظلومین دي د هغوی په نوم باندې بعضې نور خلک داسې دي چې هغه زکات هغوی ته نه رسي هغه بل چا ته رسي لکه فلسطین چې د اسرائیلو سره مراسم دي د هغې خپل ځان ته بل بادشاه دی هغه د حماس دا جهاد نه مني که چېرې دا زکات هغه ته لاړ شي نو ستا زکات بې ځایه لاړو نو لومبی دا اطمینان وکړه چې ستا زکات هغه خلکو ته رسېدی شي چې تا ته یې ضرورت دی که نه بیا یسته وه یو کس وایي چې یو کس دی دا یو کالو دی بیمار دی هغه ته د وړو بولو تکلیف دی او واړه بول یې کنټرول کې قابو کې نه دي هغه ته پیمپر استعمالېږي او هغه دا بول جذب کوي د هغه 3 مزونه د ماسپښین مازدیګر او ماښام په هغه پیمپر کې هغه لګېدلی وي هغه 3 مزونه یې راځي او بیا دا پیمپر لګولو کې تکلیف هم دی او پیسې هم پرې ډېرې خرچ کېږي نو آیا دا مزونه یې کېږي که نه چې څومره پورې د هغه وس کېدی شي تاسو پوهېږئ چې دا بېوسي ده نو بیا مزونه کېږي په دغه حالت کې هم کېږي خو بهتر دا ده چې هر یو مز ته بېل پیمپر اچوي او دا تاوان دومره تاوان نه دی مز ډېر لوی شی دی د الله عبادت دی چې هر مز ته جدا اچوي نو بیا بل مز دپاره د هغه لرې کوئ تېنه او بیا باقي په پیمپر کې مز کولی شي یو کس تپوس کړی دی چې آیا د اسرائیل د کپنیو اشیا په پاکستان کې سړی بند کړي نو دا جهاد دی او که نه لکه پیپسي او کوک وغیر شو دا د جهاد برخه ده او دا د جهاد په زمره کې راځي او د هر چا جهاد د هغه د وس مطابق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابیو حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه هغه د توري په چلولو کې دومره تکړه نو د نورو صحابو په شان لیکن دا هغه ژبه هغه داسې وه چې هغه د ټمبم نه زیاده تیزه وه حسان ابن ثابت رضی الله عنه اشعار هغه به په کافرو باندې اور لګولو اور پیغمبر علیه السلام به منبر په مسجد نبوي کې هغه ته کېښو او حسان ته وایي چې په منبر باندې کېنه نو د هر چا خپل جهاد د هغه جهاد په ژبې سره نو دا د جهاد قسمونه دي ټول د اسرائیلو د مصنوعاتو بایکاټ کول دا په هغې جهاد کې شمولیت دی لیکن دا بیل قسم دی